بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد نبوي کې ولاړ یو. دا مخامخ ځای چې ښکاري ګنبد سره لاندې دا تو دیوال چې دی دا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور و په دې ځای باندې. خپل نوم د هغه خالد بن زید دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو، قبا کې څلور ورځې تېرې کړې، بیا د جمعې په ورځ باندې مدینې منورې ته راغلي. د مسجد بنیاد یې کېښود، خپل کور لا نه و. نو د نبی علیه السلام په ماماګانو کې بنو نجارو کې دقه نږدې کور و د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه میزبان رسول. شپږ میاشتې د الله پیغمبر دغلته تېرې کړې دي او په دویم چت کې تېرې کړې دي. د هغه دوه چته کور و. دویم چت کې ابو ایوب انصاري په خپله او د ړومبي چت کې نبی علیه السلام دی. نو یو ورځ هغه به ترکاري روړه نه و، یو ورځ یې ترکاري روړې وه، نبي علیه السلام هغه نه وه خوړلې. یا رسول الله ولې و دې کې اوږه اوږه حرامه نه ده، خو اني اناجي من لا تناجون، ملائک راځي ما سره، د دې وجې نه د دې لږه بدبوی ده، نو زه د دې نه ځان ساتم. نبي علیه الصلاة والسلام دلته شپږ میاشتې تېرې کړي دي د خپلو حجراتو د جوړېدو نه مخکې. او د مسجد نبوي د ابتدا څه تاریخ دی او احادیثو کې څه راغلي دي، انشاءالله هغه زه بیا تاسو سره شیر کوم. دلته چې رش دی اکثر په مسجد نبوي کې ولاړ یو. دا مخامخ ځای چې ښکاري ګنبد سره لاندې دا تو دیوال چې دی دا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور و په دې ځای باندې. خپل نوم د هغه خالد بن زید دی. نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته هجرت وکړو، قبا کې څلور ورځې تېرې کړې، بیا د جمعې په ورځ باندې مدینې منورې ته راغلي. د مسجد بنیاد یې کېښود، خپل کور لا نه و. نو د نبي علیه السلام په ماماګانو کې بنو نجارو کې دقه نږدې کور و د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه میزبان رسول. شپږ میاشتې د الله پیغمبر دغلته تېرې کړې دي او په دویم چت کې تېرې کړې دي. د هغه دوه چته کور و. دویم چت کې ابو ایوب انصاري په خپله او د ړومبي چت کې نبي علیه الصلاة والسلام دی. نو یو ورځ هغه به ترکاري روړه نه و، یو ورځ یې ترکاري روړې وه، نبي علیه السلام هغه نه وه خوړلې. یا رسول الله ولې و دې کې اوږه حرامه نه ده، خو اني اناجي من لا تناجون، ملائک راځي ما سره، د دې وجې نه د دې لږه بدبوی ده، نو زه د دې نه ځان ساتم. نبي علیه الصلاة والسلام دلته شپږ میاشتې تېرې کړي دي د خپلو حجراتو د جوړېدو نه مخکې. او د مسجد نبوي د ابتدا څه تاریخ دی او احادیثو کې څه راغلي دي، انشاءالله هغه زه بیا تاسو سره شیر کوم. دلته چونکې رش دی اکثر پرېږدي په دې ځای باندې نه، انشاءالله تفصیلي روایت د بخاري هغه بیا تاسو ته زه په بله ویډیو کې ښیم. اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.